الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما د دین اسلامی عزتمندو مشرانو عاجزانه درخواست کوم کم مرګري چې لري ناسي نږدې کېنه بیان بزنه کوم بیان به تاسو کوئ تاسو توجه برابر و ان شاء الله خبرې وکړي توجه برابر نه به خبرو کې کمزوري نږدې کېږي نږدې ناسته د علامه د طلب ده او دریم زما عزتمند استاد د وجنه یقیني خبره ته کوم ما دوبه نه پرې خوله نن زما دوبه نو ما وی چې نظم کله دی ما باندې هغه حق دی ما غدوانه به نه پرې خوله خبر جمعهتونه کې نو تاسو به ان شاء الله لږ خبره وکوم د عمل پنیت پکې نو د الله د آزاد لپاره ټیک ان شاء الله کوم زما عزتمند موږ تاسو د قران په نسبت باندې راجم شي او دیم نسبت هغه د الله د عظیم کتاب ختم شو دیو جبای زما عزتمند دنیا کې یو سیز هم به نسبت نشتا او چې کم سیز به نسبت د رب العالمین وته عزت نه دی ورکړي هر چاته چې عزت میلاو دی نو دا په یو نسبت باندې میلاو دی زما عزتمند یو سړی دی او د دې ځګنه لاړ بازار ته لاړو او دکاندار ته وای مال نیم غز کپڑا راکا دکاندار وته وای حضرت د نیم غز نه خود ماشوم جامع نه جوړیږي نو دې باندې سکے نو دې وته وای د قران مجید غلاف او کمیس ته جوړوم نو دکاندار وته وای پیسې راتم راکوا زمای د پندو دغه کپڑا چې هغه نیم غز کپڑا دا بے قیمته کپڑا دا خو چې دغه کپڑے نسبت د رب العالمین د کلام سره راغلو رب العالمین وته عزت ورکو کور نه کو عزت ورکو قسم په خدای دا د دقین قران د نسبت توجینا دویم زمای د پوند یو سره لاړ ټال تلاړو او ټال والا توي مال لرګیا راکا مختصر غوته کې لګ لرګیا را لراکا هغه ورته وي د دې خو کې کېم نه جوړيږي په دې باندې سکے وې د قران مجید د پارتی پټي او رهیل جوړو نو دې ورته پیسې مرا کاوه وی ولې وې ته به د قران تلاوت کې رب العالمین به ماته اجر او ثواب راکړي زمای د پندو دق لرګې بے قیمت لرګې دي پیسې پم نه دي تلی خو نسبت د قران سره د رب العالمین دغه لرګې ته څومره عزت ورکړي څنګه چې سړی د قران قدر کوي دغه شانتي د دغه لرګې قدر کوي څنګه چې سړی په قران د پاسخ پناړي دغه شانتي د دغه لرګې د پاسخ پناړي دا ولې ځکه د دغه لرګې نسبت د رب العالمین د عظیم کتاب سره راغی دریم زمای د پمندو یو سړی لار باندې روان دی او ډېر ښکلي مزیدار غوندې پاڼه ولیدله خو څه لیکای پې نشته نو څه پروا نه ساتي خو زمای د پندو کلار باندې روان دی او یو پاڼه ولیدله او په هغې باندې دوړه هم لګېدلې ده لیکن د دوړې باوجود په هغې باندې د قرآن آیات لیکل شوی دی نو دا یې راچوته کي او دوړه تیم صفا کي او ښکلی کي او د سینې سره یې ولګوي زما د پندو دغه پاڼه چې د دوړو نه څښا شوې ده لیکن د دغې پاڼې نسبت
د الله د عظیم کتاب د قرآن سره راغلی نو رب العالمین ورته کم عزت ورکړی نو سم خیال د عزتمندو چې د دغه قرآن نسبت یو سړی دا قرآن ناوالي په دې خپل سینه کې دنده نو رب العالمین به ورته مقام ورکوي که به ورته نه ورکوي رب العالمین به ورته عزت ورکوي که به ورته نه ورکوي زما عزتمندو قرآن مجید که مونږ او تاسو لږ په تاریخ باندې نظر وساتو په دې امامانو کې یو امام دی د هغه نوم د امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغه زمانه کې یو فتنه شروع شوه او هغه فتنه کومه فتنه وه فتنه دا وه چې قرآن دا د الله کتاب نه دی دا مخلوق دی امام احمد بن حنبل رحمه الله وینا قرآن القرآن کلام الله قرآن دا د الله کلام دی دا مخلوق نه دی نو جج ورته وی دې خبرې نه قلاره شګند سزا به درکم دی وی نه هر څه چې کېږي خو قرآن دا د رب العالمین کلام او کتاب دی زما یې د پندو جیل ته واچو چې جیل ته واچو بیا ورته دا جج منتونه زاری کوي د خپلې خبرې نه قلار شه دی وی نه زه به دا خپله خبره کوم حتی تر دې پورې زما عزتمندو یو د بغداد شهر ته راوستو د بغداد بازار ته راوستو جلات ته حکم وشو چې نن په امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې د سزا حکم جاری شوی دی سزا به ورته میلاویږي یا به د خپلې خبرې نه شاته کېږي او یا به چې کوم دی نو دې ته شهادت او مرګ میلاویږي امام احمد بن حنبل رحمه الله وی نه زه خپل شهادت ته خوشحالم مرګ ته خوشحالم لیکن قرآن مجید دا خبره نه کوم چې دا د مخلوق کتاب دی دا د خالق کتاب دی نو زما یې د پندو راوستو یو غزار یې ورکو تاریخ لیکي وای دا خلک جوق در جوق روانو د بغداد بازار ته و یو سړی لار باندې ولاړو د عراق یو شهر کې خلکو نه تپوس وکړو هلکه وای دا خلک چرته روان دی وای نن د بغداد په شهر کې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا میلاویږي دی وی راځه چې زم لاړ شمه خلک جوق در جوق روان دی مسلمانان هم روان دي او غیر مسلم هم روان دي زما یې د پندو یو میدان لګېدلی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې اولنې غزار کېږي دې څه وایي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا دویم غزار کېږي حسبی الله لا اله الا علیه توکلت وهو رب العرش العظیم بل غزار کېږي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین زما عزت مندو تاریخ لیکي داسې غزار یې پکو داسې غزار کچره دا غزار په اته باندې شوی وي د هغه جسم به د یو بل نه جدا شوی وي تاریخ لیکي داسې غزار به پې کېدو چې کله به ورته غزار میلاو شو سرمن به د ځان سره شاته راوړل لیکن زما عزت مندو امام احمد بن حنبل رحمه الله دغې سزا ته ولاړ دی زما عزت مندو آخر کې حکم وشو وایي کوم ځای کې چې شلوار تړلی دی په دغې ځای باندې ورته غزار ورکا چې د دې د عورت خلکو ته ښکاره شي چې کله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا خبره واورېدل اسمان طرف ته مخ کو او شونډې پړقېدل شروع شو وی الله ته هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی اور کې ساتلی و الله ته هغه ذات چې یونس علیه السلام دی مۍ خېټه کې ساتلی و خدایه زه خو ستا د قرآن دپاره لګیم او ستا د دین دپاره لګیم او ما ته په دې باندې سزا میلاویږي نن به زما عورت خلکو ته ښکاره کېږي تاریخ لیکي په هغه ځای باندې غزار کېږي غزار در غزار دی لیکن زما عزت مندو هغه ځګې ونه شلېدو د هغه عورت خلکو ته ښکاره شو حتی تر دې پورې عزتمندو هغې ته جامع شهادت میلاو شو چې کله هغې ته شهادت میلاو شو فرمایي زما عزت مندو تاریخ لیکي چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله جنازه باندې 15 لکه مسلمانان ولاړو 15 لکه مسلمانان چې کله 15 لکه مسلمانانو د امام احمد بن حنبل رحمه الله جنازه باندې ودرېدل یهودیانو د دې امام دا قدر ولیدو د ایمان د مسلمانانو دا ګڼه ولیدل فرمایي 100,000 یهودیان بغیر د دعوت نه رب العالمین اسلام کې داخل کړل لیکن زما یې د پندو هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله استاد دی او د هغه نوم د امام شافعي رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه چې کله وفات کېږي یو وصیت یې وکړو وصیت کې دا خبره وکړل وایي ما ته په کفن کې هغه کپړه راواچوه چې په کومه کپړه باندې په کوم کمیس باندې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا میلاو شوي په کوم کمیس باندې د قرآن په وجه باندې وینه لګېدلې ده هغه کمیس ما ته راواچوه چې قبر کې رب العالمین ته وغم چې الله ما نن د دې کمیس لاجو ساته کم کمیس باندې چې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا میلاو شوي ده نو زما عزت مندو قرآن دا د الله کتاب دی
قرآن ہدایت تے محمد الرسول اللہ ہادی دے قرآن نصیحت تے محمد الرسول اللہ ناصح دے قرآن ذکر دے محمد الرسول اللہ مذکر دے قرآن رحمت دے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین دے قرآن نور دے محمد الرسول اللہ سراج منیرہ دے دیو جبائیں دماعی دا پندو قرآن سر تعلق پیدا کو دا اللہ دا عظیم کتاب سر تعلق پیدا کو او دا میاشتا روجی میاشتا دا خو یو تاریخی میاشتا څنګه چې ما جمعه کې خبره وکړل چې په آدم علیه السلام صحیفې نازل شوي په دې میاشت کې نازل شوي موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دې میاشت کې نازل شوی داود علیه السلام باندې زبور نازل شوی دې میاشت کې نازل شوی عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شوی دې میاشت کې نازل شوی حضور صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شوی دې میاشت کې نازل شوی اسلام اولنۍ کارنامه جنگ بدر هغه دې میاشت کې شوی د نبی علیه السلام لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دې میاشت کې وفات شوي د نبی علیه السلام سکتره ابو طالب په دې میاشت کې وفات شوی زما عید پندو دا یو تاریخي میاشت ده دا یو داسې میاشت ده دې میاشت باره کې نبی علیه السلام فرمایي لشهر عظیم دا یو لویه میاشت ده دا یو داسې میاشت ده چې فرض الله رب العالمین په اویا فرضو باندې بدلی نفل رب العالمین په فرضو باندې بدلی هر عمل الله رب العالمین اویا چونده باندې بدلی زما عید پندو دې وجه باندې مونږ او تاسو دا میاشت غنیمت وګړو او دې باندې د رب العالمین نه شکر ادا کو چې الله تعالی د قرآن د اوریدلو توفیق راکو الله زه خو کمزور یم زه خو اسم نیم الله رب العالمین تعالی توفیق راکو باقی چې څومره ورځې دي ان شاء الله تعالی دې کې به رجوع الی الله الله رب العالمین طرف ته به رجوع کوم الله به راضي کوم الله به خوشحاله کوم زما عید پندو نه چې موږ کوم مقصد چې الله رضا شي روزه نیسم زما عید پندو مقصد چې الله رضا شي هر عمل خالص رب العالمین دپاره کو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي طوبى للمخلصین خوشحالی دی وی د اخلاص کوونکو دپاره اولئک مصابیح الدجا دا الله نبی فرمایي د اخلاص په وجه باندې لولي فتنې رب العالمین ختمی قرآن فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین الله رب العالمین د دې خبرې امر کړی چې زما عبادت کوئ په اخلاص سره کوئ دې وجه باندې زما عزت مندو مونږ او تاسو که قرآن اورېدلی د چا دپاره هم اورېدلی د الله دپاره هم اورېدلی عزت مندو دې کې به زمونږ نه کمی هم شوی د الله نه معافي به غواړو دې کې به زیاتې هم شوی د الله نه کمی به غواړو لیکن زما عزت مندو زمونږ پښتنو کې یو رواج دی بیا د بې د معافي داسې بده ونه ګڼئ یو رواج دی مونږ خلک دا غواړو چې یو قاري زر زر قرآن وایي زر زر به زمونږ دا قاري ډېر زیات خوښوي او پښتو کې ورته کافر مولا او کافرې تراوی وایي زما د پندو نه یو قاري صاحب یو ځای ته ختم له لاړو نو قاري صاحب دې خلکو ته وایي خلکو وایي ګوره دا ختم په درې قسمه دی یو خو داسې دی چې زه پې پوهېږم او تاسو پې نه پوهېږئ یو خو داسې دی چې تاسو پې پوهېږئ زه پې نه پوهېږم یو خو داسې دی چې نه پې زه پوهېږم او نه پې تاسو پوهېږئ یو بابا پکې پاسې د استاد چې وایي دقه ټیک دی چې نه پې ته پوهېږئ نه پې من پوهېږو نو زما یې د پندو نه دا د الله کتاب دی قیامت په ورځ باندې رب العالمین به یو خبره مونږ او تاسو ته کوي الله دې مونږ ټول جنت ته بوتلږي د حافظ قرآن ته به رب العالمین څه هدایات وایي یو هدایت پکې دا دی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا قرآن ولا په قلاره قلاره ولا داسې په قلاره قلاره لکه څنګه چې دا په دنیا کې لوستو نو چې په دنیا کې زر زر لوستو نو الله ته به جواب ورکوو په قلاره قلاره ولا او فستا منزل کم دی چې کله د قرآن اخرنی آیات ته ورسې دا ستا منزل دی نو د قرآن په وجه باندې رب العالمین انسان ته الله عزت ورکوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل تپوس وکړو وایي د ځنګلاتو امیر هم څوک جوړ کړی نو چا وی ابن ابزا و ابن ابزا څوک دی جی وایي دا یو غلام دی وایي غلام هم ناظم جوړ کړی دی وایي جی د قرآن حافظ دی چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېدل و ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین بېشکه محمد رسول الله فرمایي چې د قرآن په وجه باندې رب العالمین فرد ته نه دوو ته نه دریو ته نه قوم ته نه اقواما رسول الله فرمایي د قرآن په وجه باندې رب العالمین قومونو ته عزت ورکوي قومونو ته الله عزت ورکوي نن چې د مکې مکرمې په ځمکه باندې د قریش خاندان ته چې کوم عزت میلاو دی او بنو حشم قبیلې ته چې کوم عزت میلاو دی حالانکه دې کې خو ابو جهل هم دی دې کې خو ابو لهب هم دی لیکن زما عزتمندو دغې قام قبیلې ته چې عزت میلاو دی قرآن فرمایي وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون
اے رسول الله ساده قوم ته چې کم عزت میلاو دی دا مستا په وجه ورته میلاو دی دا د رسول الله په وجه ورته میلاو دی نو زما د پند د قرآن سره محبت ساتو که به نه ساتو انشاءالله شاعر وی وزر د علم جوړ کړه چې اسمان ته ور رسېږي وزر د علم جوړ کړه چې اسمان ته ور رسېږي قرآن سره اشنا شې چې جهان ته ور رسېږي د قرآن په وجه به جهان ته رسې د قرآن په وجه به مقام ته رسې نن چې موږ او تاسو د قاري صاحب احترام کو او قدر او عزت یې کو ولې دا ولې کو دا مالدار دی نه ولې د دې سره گاڑی ور سره دی نه یو غټ نسب والا دی نه موږ او تاسو چې د قاري قدر او عزت او احترام کو صرف په دې وجه باندې کو چې د دې په سینه کې د قرآن مجید دی دا الله دا عظیم کتاب دی په دې وجه باندې موږ او تاسو د هغې قدر کو دې وجه باندې د ما عزتمند حضور صلی الله علیه وسلم به د جهاد په موقع باندې د جهاد په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام به د جهاد جنډه هغه چاله ورکول چې کم سړی به د قرآن حافظ و چې کم سړی به د قرآن حافظ و نبی علیه السلام به د جهاد جنډه هغه له ورکول او هغه ته به د خپل لشکر نه مخکې شه هغه به مخکې کوو هغې ته به یو عزت ورکوو ځکه په یو غذا کې چې کله قره حافظان شهیدان شو تقریبا 70 قاریان شهیدان شو په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام ډېر زیات خفه و ډېر زیات پریشان و ولې نبی علیه السلام پریشان و ځکه د ما د پندو قاریان شهیدان شو ځکه د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی دې وجه نه کتابونه لیکلي چا چې یو بې ګناه عالم شهید کو چا چې یو بې ګناه عالم شهید کو په لس زره خلکو به د رب العالمین عذاب راځي په لس زره خلکو به د الله عذاب راځي ځکه د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی او عالم ورې دا د رسول الله وارث نه دی ښه دا خبره یاد ساتئ عالم دا د انبیاو وارث دی دا د رسول الله یوازې وارث نه دی دا د انبیاو وارث دی العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم د الله نبی فرمایي عالم چې کوم دی دا د انبیاو وارث دی نو وراثت کې د انبیاو نه د نانیر او دراهم نه دی پاتې شوي ورثوا العلم علم پاتې شوی دی ځکه رسول الله فرمایي مثل الذي يتعلم العلم مثال د هغه عالم چې علم یې زده کړی دی او دی به خلکو ته نه بیانوي دی به خلکو ته نه بیانوي نبی علیه السلام فرمایي د دې مثال د هغه خزانې دی چې کومه خزانه کې پیسې پرتې او د هغې نه خرڅ نه کېږي علم زده کول خلکو ته بیانول دا ډېر لوی ثواب دی ځکه رسول الله فرمایي بهترین سړی هغه دی قرآن زده کړي خلکو ته یې وښیي نو دې وجه باندې د ما عزتمندو مونږ او تاسو باندې الله پاک ډېر لوی فضل وکړو لوی کرم وکړو عزتمندو مرګ را روان دی مرنے اس څوک نه دی پاتی شاعر وہی نہ مال سے نہ دنیا سے نگر آباد کرنے سے نہ مال سے نہ دنیا سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اذا بنو دا دنیا کو رٹول دوکا دا اعلموا انما الحیات الدنیا لحو ولعب علماء معنی کہ لعب ستوے لے کی گی ټوکو ته ویلی کېږي ټوکې څه ته ویلی کېږي یو دوه کسان په لار باندې روان دي یو سړی دی ډېر خلک ورته راجمع شوی دی یو کس د بل کس نه تپوس وکړو وایي دا خلک څه ته راجمع شوي وایي دا مداري دی خلک ورته راجمع شوي قرآن فرمایي د دنیا مثال هم د دقې دی د دنیا مثال له دقې دی لیکن کم خلک بچ دي هغه خلک بچ دي چې کم خلک قرآن زده کوي خلکو ته یې ښیي هغه د دې فتنې نه بچ دي او هغه خلک دې بچ دي چې کوم خلک رب العالمین یادوي نو زما عزتمندو د خزانو کتاب را سره دی ښکلی او مزیدار کتاب را سره دی نو په خپله هم زده کو او خپل اولاد ته هم د دې تعلیم ورکړو الحمدلله پخوا به خلکو د حافظان کتله او مونږ د مشران نو اورو دي اوج ته به ختم تلل لرې لرې ځای ته به ختم تلل الحمدلله الحمدلله د الله فضل دی د الله کرم دی د الله توفیق دی الحمدلله نن د دې مدرسې د برکت ته ځای په دې جوماتونو کې ماشومان ختمونه کوي الحمدلله دا د مدرسو برکت دی که نه دی لیکن زما د پندو ځکه خو نن مدرسه بدنامه ده څوک وایي مدرسه کې دهشتګرد جوړېږي او څوک وایي په دې کې انتها پسند جوړېږي او څوک وایي په دې کې د جاهلانو تعلیم دی مونږ وایي نه چې څومره پسې خبرې کې دومره به رب العالمین سیوا کوي انشاءالله دا چېرته هم رب العالمین نشي کمولی دا خو د الله دین دی او د الله د دین مثال دا د سپیرنګ دی سپیرنګ څنګه چې ډېر لاندې زور ورکوي دومره دا پورته دي څومره چې اسلام ته زور ورکوي اسلام رب العالمین عروج کې راولي اسلام ته الله بلندي ورکوي دې وجه باندې زما عزتمندو خپل اولاد ته هم د قرآن تعلیم ورکو نو څومره د خوشحالۍ خبره ده د چا بچي د جلته ختم کړی قرآن یې پړاو کړی د هغه والد صاحب باندې څومره خوشحالۍ او دا خو لا وړه خوشحالي ده د قیامت په ورځ به پته ولګي چې د قیامت په ورځ باندې د مور او پلار ته الله داسې جوړې ورکړي چې ټول لا یقوم بهم الدنیا چې ټوله دنیا به د هغې قیامت نشي پوره کولی
په ټوله دنیا. نو دا مور او پلار به الله ته وایي بما کسینا هذا، خدای دا جوړې موږ ته په څه کې میلاو شي. نو رب العالمین ورته فرمایي دا ستا د بچي په وجه باندې قرآن یې ویلی دی، قرآن یې ویلی دی، هغه په وجه مې دا 2 جوړې درکړې، قیمتي جوړې. او دې بچي ته به وایي 10 کسان چې جهنم کې واجب شوی دی، د جهنم نه راوباسه او جنت کې داخل کا. څومره لویه خبر ده. عزتمنو د غیب سودا ده، موږ سره ځکه قدر نشته چې د غیب سودا ده. د دې به د قیامت په ورځ باندې پته لګي، د دې په قبر باندې پته لګي. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم آنس وخشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. إله العالمين زموږ ګناهونه معاف کړي. الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. خدای دا ختم په خپل درباري عالیه کې قبول او منظور کړي. الله دین کې زموږ سونه کمی زیاتې شوی، الله مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ته معاف کړي. خدای د رحم او د کرم او د عافیت معامله وکړي. د مجمع کې ډېر کسان ناسي شپړه باندې به شری حاجت دي چاته به نشي ویلې. خدای دا شری حاجت پوره کړي. خدای د چا اولاد نه دیندار اولاد وته ورکړي. خدای د چا اولاد نه دیندار اولاد وته ورکړي. خدای د چا اولاد نه دیندار اولاد وته ورکړي. او د چا اولاد خدای د مور او پلار د پاره قرة اعین د سترګو یخواله جوړ کړي. خدای چا باندې قرضې د قرضونو اخلاص کړي. د چا په کور کې بې اتفاقي خدای اتفاق اتحاد مینه محبت راولي. او د چا په کور کې سونه بیمارانی خدای هغه له صحت کامله عاجله مستمره د خپل دین د خدمت لپاره ورکړي. سعودي عرب کې مسافر دي، دوبۍ کې مسافر دي، زیاتره چې کوم دی هغو د دعا اپیل کوي، د هغو دپاره دعا وکړي الله ته ورسره د اسانۍ معامله وکړي. الله د اسانۍ معامله ورسره وکړي. خدای د اسانۍ معامله ورسره وکړي. کاروبار کې خدای د ټولو برکت واچي. الله د رحم او د کرم معامله وکړي. دا کم بیماری چې راغلی خدای رپ او دبې کړي. الله دا ختم کړي او د امن هواګانې راولي. خدای د امن و امان هواګانې راولي. الله د مدارسو حفاظت وکړي. خدای د علماو حفاظت وکړي. مسجدونو حفاظت وکړي. الله د تمام امت مسلمه حفاظت وکړي. د روزه کې چې کوم اعمال کیږي الله دا په خپل درباري عالیه کې قبول او منظور کړي. الله دا څومره ورځې چې پاتې الله پاکه په دې کې موږ له د ذکر توفیق راکړي. الله د صدقو توفیق راکړي. خدای د غیبت نه وساتي، د حسد او د کینې بغض نه وساتي. الله دا جماعت په اعمالو باندې آباد کړي. خدای دا جماعت ته دین یو مرکز وګرځي. الله دا په اعمالو باندې آباد کړي. خدای په دین باندې آباد کړي. دې کې چې کوم خلکو قربانۍ نکلي دي په بلډینګ کې کلی ده، د ځمکې قربانۍ کلي دي، خدای پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او د دې بدل ولا نعم البدل ولا خدای دنیا او آخرت کې ورکړي. الله دنیا او آخرت کې ورکړي. مزید چې پکې څومره کار پاتې الله پاک د غیبانه بندوبست یې دی وکړي. الله د رحم او د کرم او د عافیت او د درگذرۍ معامله وکړي. آخر وکم دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کې. لا اله الا الله محمد